کوم عقیده د دوی دا ده دوی و مزارات ته سجدې کوي چې قبر له ولاړ سي هغه قبر ته هلته سجدې کوي طواف ورباندې کوي ورباندې راګرځي نو باقاعده د هغه نوم اخلي د هغه ذکر کوي دا هم ناجایز دي. نبی اسلام فرمایي لا تجعلوا قبري عیدا زما قبر چې کوم دی هغه د جشن ځای مه جوړوي د خوشحالۍ ځای مه جوړوي. نو ځکه دا کم کسان چې پر قبرو باندې عرسونه کوي وینې یا اجتماع کوي یا ډولو قوالیانې دي یا اتڼونه دي دا نبی اسلام زما پر قبر یې مه کوه چې نبی اسلام سردار کونین دي نو ته د ده صاحب یا د کلندر صاحب یا د فلاني پر قبر باندې دا ولیکئ دا ګرد ناجایز اعمال دي. نه د حضرت حسین پر قبر باندې نه د حضرت علي رضی الله عنه پر قبر باندې نه د یو بل چا پر قبر باندې دا رقم خوشحالي کول اتڼونه کول او قوالیانې ویل او عرسونه کول دا ګرد ناجایز دي. په دا عرسو په دې کې بیا اول نمبر بریلویان دي بس فلان عرس شریف دی فلاني د عرس شریف دی فلاني د عرس شریف دی دا ګرد ناجایز دي. او بل یو شی چې کوم هغه دا دی چې په دې شیګانو کې دا دی هغه دا دی د مړي هغه دا درېیمه ده دا اوومه ده دا څلوېښتمه ده دا لسمه ده دا کلیزه ده دا شان چې کوم دی هغه ده کوي معنی د مړي کله 3 شپې پرس ویلې بیا یو خاص ورځ جوړي پکې خیراتونه یا هر څه چې کوي بیا چې کوم دی چې اوومه شپه سو دا مینې بله دغه کوي ورځ جوړي بیا چې کوم دی هغه دا لسمه ده بیا دا څلوېښتمه ده دا چهلم شریف دی دا وینې دا شان چې کوم دی دا ګوره دا پکار چې موږ سنیان دي دې څخه ځان وساتو. د نبی اسلام نه درېیمه سوې ده نه اوومه سوې ده نه څلوېښتمه سوې ده نه کلیزه سوې ده یو شی نه دی سوی. دا رقم د حضرت ابوبکر رضی الله عنه په دور کې دا شی نه دی سوی نه د حضرت ابوبکر پر مرګ باندې چا دا کړی چې دا درېیمه ده دا اوومه ده دا دین خو موږ د صحابو څه زده کړی دي ځکه صحابه بنیاد دي او شیګان خطرناکه عقیده دا ده چې هغه پر صحابو باندې حمله آور دي او د 4-5 وینې د څو مخصوص صحابه کرام ما سوا د ټول صحابه کرام اعوذ بالله مرتدین دي دا کفار بولی دا. نو صحابه چې دا د مقصدي لیکل نو صحابه چې کوم دی هغه زموږ قرآن هم صحابه راوړي زموږ حدیث هم صحابه راوړي زموږ لمونځ هم صحابه راوړي دي زموږ زکات زموږ روزه زموږ اخلاق زموږ رښتیا زموږ هر څه چې کوم دی هغه چا راوړي صحابه هم راوړي دي. نو چې تاسو صحابه د مابین څه لیري کړل نو خو دین دی بیا ونړوي. نو ځکه شیعه هغه خطرناکه کافر دي چې دا د اسلام پر بنیاد چې صحابه دي پر هغه باندې اعتراض کوي مرته صحابه چې لري کې قرآن بیا نسته بیا صحابه چې د مابین څه لري کې بیا ستا بخاري او مسلم دا نسته ځکه هر روایت چې موږ وایي عن فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريره عن رسول الله عن ابن عباس عن رسول الله عن عائشه عن النبي صلی الله علیه وسلم دا رقم روایتونه نو د نبی مخته واسطه خامخا د صحابي موجوده ده نو صحابو باندې دین ولاړ دي نو که صحابه ته د مابین څه لري کړل نو ولاړ دین ختم سلو. نو ځکه په کار دی د شیګانو د اعمالو څخه موږ ځان وساتو.